نارینه یادولی شي او زنانه یادولی شي، خو دوی ته الله دا توفیق نه ورکوي. نو ما قابل احترام دوستان، دا ولې ځکه دا انعامت ده، دا ولې ځکه چې دا قدر ده د دغه نعمت او د دغه انعام چې کوم دا قدر ده. که دغه انعام قدر مو کولی، الله به زمون په اولاد کې عالمان پیدا کړي، الله به زمون په اولاد کې چې کوم حافظان پیدا کړي، الله به زمون په اولاد کې قاریان پیدا کړي. نو ما قابل احترام دوستانو څه معمولي نعمت نه ده، څه معمولي نعمت نه ده. الله پاک فرمایي که یو سړی راشي او جهنمي او دا ټوله دنیا د سرو زرو ډکه شي او دنه مطالبه وشي چې تا به د جهنم نه خلاص کړو، ته دا ورکوې، دی به وایي یا الله دا ورکوم، دومره نور هم ورکوم، خو ما د جهنم نه خلاص کړو. جهنم نه به بیا الله خلاص نه کړي. او دغه حافظان دي چې 10 کسان به چې کومه د جهنم نه هغه خلک چې جهنم ورباندې واجب شوی ده، دا کسان به چې کومه خلاصوي. او دا به چې کومه الله ته وایي یا الله څه چې کومه جنت کې مې زړه نه لګي، زما پلار ما سره نشته، زما مور ما سره نشته، زما خاله ما سره نشته، زما ترور ما سره نشته، زما ماسي ما سره نشته، زما نیکه ما سره نشته، ما سره په سکول کې په ډیسک باندې کېناستون کې کس را سره نشته، او زما دا ډېر مشفق استاد او دا مشفق استاد مې را سره نشته. الله به ورته وایي دا هم در سره جنت ته بوځه، دا هم در سره جنت ته بوځه، دا هم در سره جنت ته بوځه. الله به ورته وایي ارتقي خیزه چې کومه دی به وایي یا الله خطر خو به وروستو کېږي، ما خو دا ملګري رانه پاته کېږي، دا هم را سره چې کومه ولېږه، دا به هم ورسره ولېږي. دا څومره لوی احسان دی د الله له طرف نه، او لوی چې کومه څومره لوی قیمتي چې کومه هغه شی الله پاک د دوی په سینو کې محفوظ کړ. نو ما قابل احترام دوستانو، بله ورځ یو پروګرام ته تللي وو، سکول 74 کسان پکې حافظان وو، 74 کسان هغه چې کومه پکې حافظان وو، سره سکول هم وایي او سره چې کومه حفظ هم کوي. تاسو ته هم دا مشوره ده چې دا پبلک سکولونه چې شروع کو په دې کې چې کومه ورسره دغه تعلیمات هم شروع کړو. الله پاک چې کومه مدرسې نه ختموي، الله پاک د مدرسو حفاظت چې کومه ذمہواري اخیستې ده، قرآن ذمہواري الله اخیستې ده. څوک چې د قرآن خدمت کوي الله هغه حفاظت کوي، مدرسې د قرآن خدمت کوي، مدرسو حفاظت هم الله کوي. زما قابل احترام دوستانو، تاسو به اورئ په دې میډیا باندې چې څومره چې کومه شور شرابه د دې مدرسو خلاف لګیا ده، څومره شور شرابه د دې مدرسو خلاف لګیا ده چې دا مدرسې چې کومه ورکېږي الله یې داسې زیاتوي. بله ورځ یو چې کومه یوه سروې وه، هغه وایي چې د اسلام آباد هره کوڅه کې او هره ګلۍ کې چې کومه مدرسه جوړه شوه، موږ خو وایي چې دلته به د انګریزانو طور طریقه وي، او دلته خو چې کومه د اسلامیات چې کومه پکې راغله دا له کومه راغله، موږ خو د سکولونو نه ایستل، موږ خو د کالجونو نه ایستل، موږ خو د یونیورسټیو نه ایستل، او دا چې کومه په هر کور کې چې کومه مدرسه راته جوړه شوه، هرې محلې کې مدرسه جوړه شوه. د سړو مدرسې بیلې او د زنانو مدرسې بیلې او کل وقتي مدرسې نورې او جز وقتي مسلې چې کومه هغه نورې، دا اسلام ده. اسلام او د اسلام خادمان چې کومه الله ختموي نو الله یې په مخه باندې چې کومه زیاتوي او په مخه باندې ډېروي. زما قابل احترام دوستانو، اول یو قسم طالبانو، اوس ګوټ طالبان آله، اپیټ طالبان آلل او دهشتګرد طالبان راغلل، او دانګې چې کومه دا نور طالبان آلل، او زنانو کې طالبات نه وي، زنانو کې هم طالبات راغلې. الله پاک چې کومه دا ختموي نه، الله پاک دا نورې هم چې کومه نورې زیاتې. دا ته وګوره دومره لوی چې کومه مدرسه او لوی چې کومه جومات او دومره لوی خلک د دې مدرسې سره تړونکي او د دې مدرسې سره تعلق ساتونکي. زما قابل احترام دوستانو، دا هم یو لوی شی ده. المرء مع من احبه، سړي حشر به د هغه چا سره کېږي چې چا سره د محبت وي. که د دې مدرسې درو دیوال سره د محبت و، د دې مدرسې والو سره به د حشر کېږي، د دې حفاظو سره به د حشر کېږي، د دې قرآن سره به د حشر کېږي، د دې علماو سره به د حشر کېږي. دې مدرسې ته، هرې مدرسې ته، هر جماعت ته، هر مکتب ته چې چېرته په سپک نظر باندې ونه ګوري. مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی د هندوستان یو عالم ده، هغه یوه خبره چې کومه رانه کړې، ما چې کومه دی ندوة العلماء د یوه عظیمه مدرسه دی، هغې کې ما سبق وی. نو موږ چې کومه سبق وی، زما د 9 کاله عمر و، او وخت کې ما 9 کاله عمر ولې، وایي چې کومه موږ زمانې کې چې کومه یو سړی به راتللی، خپې یې شلې وي او خپې چې کومه کټ وي، او دا لاس یې هم چې کومه څه ګډوډ ورسره، او په کرسۍ کې بلې، او بیا به چې کومه تر غرمې
دې پورې ناست وو داسې ډېره موده چې کونه تېره شوه یو ورځ چې کونه یو طالبان به وروتل طالبانو خیر خبر تپوس مې وکړی چې هلکه څنګه یو څه تکلیف خو نشته څه بیماري خو نشته څه خفه خو نه یو څه چې کونه نور څه مسله خو نشته نو طالبانو به ورته وایي چې نه هېڅ څه نشته اخر یو طالب یې ورځ استاد ته ووي چې استاد محترمه دلته یو سړی چې کونه هغه راځي څو موندو راسې راځي څو میاشتو راسې راځي او شپې چې کونه نشته او که ګاډۍ کې راغلی وي دی دلته ناست وي او دې مدرسې ته ګوري او په مخ باندې چې کونه اوښکې راځي سترګې چې کونه د اوښکو نه لمدې وي نو دغه شانې یو سړی راغلی ده هغه استاد ورته وي چې هی بچیا دا خو تا ډېر احسان وکړی په ما باندې او فوراً چې کونه هغه استاد را پاڅېدلی باره را ووتلی او دغه سړی چې کونه ولیدلی دې سړي ته چې کونه وي ای سړیا ته دلته چې کونه څنګه راځې څه ضرورت دې ده څه بیماري دې ده څه چنده غواړې نو ده ورته چې نه نه الله ما ته هر څه ډېر راکړي دي زه د خپلو چې کونه کمزوری خپې مې نشته او خپې مې خرابې دي خو ما دا یو لاس چې کونه جوړ ده زه په دې لاس سره چې کونه هغه لفافې جوړوم او هغه لفافې خرڅوم او په دې سره ما ته چې کونه روزانه دومره پیسې ملاوېږي زما کار هم ورسره کېږي د کور والو کار مې هم ورسره کېږي او زه د الله په لارې کې هم چې کونه هغه ورکړم ما هېڅ نه ده خو ما د خپلو مشرانو نه اورېدلي وو چې دغې مدرسې ته څوک د قدر په نګاه باندې ګوري او د قدر په نظر باندې ګوري الله به د حشر د دغو خلکو سره کوي او الله به د دې چې کونه هغه قیامت کې د دغو سره چې کونه هغه جمع کوي په دې بنیاد باندې ما د دې درو دیوار سره مینه ده ما د دې لوټو ګټو سره مینه ده ما د دې ماشومانو د پیزان سره مینه ده ما د دغو د زړو چپلو سره مینه ده ما د دې د بزه ګریوانونو سره چې کونه مینه ده دغه مینې په وجې باندې زه چې کونه روزانه دلته راځم څه وخت چې کونه زه الفافې جوړوم او څه وخت چې کونه لګیا یم دلته دا کار کوم نو ما قابل احترام دوستان نو یاد ساتو دې مدرسو سره دې مدرسو کې خدمت کوونکو سره چې کونه هغه مینه ساتو تعلق ساتو انشاءالله الله پاک به مو دغه مینه هم په کار باندې درولوي او الله به مو دغه مینه هم دغو خلکو ته راکاږي نبي علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغلی عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت به کله راځي نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل قیامت لپاره څه تیار کړي دي د کائناتو تپوس کوي خو د خپلو اعمالو چې کوم فکر وکړه که نه قیامت لپاره دې څه شی تیار کړي دي دی لږ خو دې غلی شو بیا ورته یا الله رسوله ما خو قیامت لپاره ډېرې روزي او ډېر مونځونه ډېر زکاتونه نه دي جمع کړي خو دومره ده چې ما د نبي علیه الصلاة والسلام سره مینه ده نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې دا مینه به دې چې کومه جنت ته داخلوي المرء مع من احبه دا سړي حشر به د هغه چا سره کېږي چې چا سره محبت دي الله مو د علماو سره محبت پیدا کړه الله مو د حفاظو او طلابو سره محبت پیدا کړه الله مو د دې محبت نه محرومه نه کړي زما قابل احترام دوستانو زه خو کله کله دا عرض کوم چې الله پاک د دې طالب په خفه کولو هم خفه کېږي او الله د دې طالب نه په خفه کېدلو باندې هم خفه کېږي دا دومره لوی مخلوق ده او لوی چې کومه خلق دي نبی علیه الصلاة والسلام ته یو صحابي راغلی نابینا غوندې صحابي و او دروازه یې چې کونه ورته وټکوله بیا یې چې کونه سلام ورته وکړی جماعت کې ناست و نبی علیه الصلاة والسلام ته یې سلام وکړی نبی علیه الصلاة والسلام د سلام جواب ورنه کړی بیا یې سلام وکړی بیا نبی علیه السلام د سلام جواب ورنه کړی بیا یې سلام وکړی سلام جواب یې ورنه کړی دی نابینا و دته دا پته نه لګېدله چې نبی علیه الصلاة والسلام یو کار کې اهم کار کې د دعوت په کار کې چې کونه مشغوله او مصروفه ده دا پته چې کونه دته نه لګېدله دی لاړ دی په مخ باندې اوښکې را روانې دي او ډېر د زړه نه چې کونه خفه ده روان ده دی لاړو جومات ته هم باره نه ووتلی دی د مسجد ته هم باره نه ووتلی چې وحي راغلله عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى عبس وتولى دا یې خفه شو تنده یې تریو کړ یعنې نبي علیه الصلاة والسلام خفه شو او نبي علیه السلام تنده یې تریو کړ له دې وجې نه چې دلته یو نابینا صحابي راغلی ده نو وګوره طالب ولې طالب نبي علیه الصلاة والسلام ته راغلی نبي علیه السلام له غوندې طبیعت باندې بوج راغلی چې زه دعوت کار کې لګیا یم ته چېرته یو فروعي مسله تپوس کوې نو دا خو وروسته وي که نه نو نبي علیه السلام دا خیال وکړی دلته یې جواب ورنه کړی پاس نه وحي راغله او الله نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي چې دې نه خفه کېږي او بیا به نبي علیه السلام چې کله هم دی راغلی وایي مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي مرحبا د هغه کس ته چې دغه د وجې نه الله ما سره عتاب کړی ده او ما ته یې لږ غوندې سختې خبرې کړي
نو دې نه خفه کېدلو باندې هم الله خفه کېږي او د دې په خفه کولو باندې هم الله خفه کېږي ولا تطردي الذین یدعون ربهم بالغداة والعشي یو ځل نبی علیه الصلاة والسلام ته کافران راغلل نبی علیه الصلاة والسلام ته عرض کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مهال نبی علیه الصلاة والسلام ته راغله ورته ویې چې ته داسې چلو که دا ګنټې تقسیم کا مونږ به دې ټیم کې به مونږ رسو او دې ټیم کې دا غریبه دا محتاجه دا فقرا چې خدا دا راځي دا خواران طالبان دې راځي مونږ د دو سره ناستۍ نشو برداشت کولی نو نبی علیه السلام هم ذکر راغله چې خیر ده که نه دا خو څه نقصاني خبره نه ده خو ټیم به سره تقسیم کړو نو هغه